متوسطه د نوي ریاضي د 2024 د دریم باب مالیاتي حساب شروع د مشق تینی شریعه ک د اول سوال څخه در اوم پر د موږ مکمل په تفصیل باندې ویلی و په نن سبق کې به موږ سوال نمبر 8 وایو چونکه دا سوال چې دی دا ډیر ضروري سوال دی ځکه دا سوال چې دی دا په هغه تناسب کې دی خو دا په ګراف کې دی په دې سوال کې به موږ ډیر څه زده کوو دا سبق نوی دی په دې کې ډېرې ښې نکتې شته چونکې موږ په دا طریقه نه وایو زه به کوشش کوم چې د دې وضاحت وکړم چې ستاسو دپاره د همیشه دپاره د ګراف لار اسانه شي چې ګراف وایو څه ته پر دې باندې موږ یو تناسب یا یو مقدار یا عدد یا یو خط څنګه یږدو پر دې مساوات څنګه یږدو اول به زه ګراف در سمجاو کوم د ګراف بعد کې بیا موږ پر دې باندې طریقه کار شو چې په کومه طریقه باندې موږ سوال پر دې باندې یږدو اول راځو سوال به پیژنو سوال لیکلی دی نمبر 8 درجه ذیل مقدارون के लिए ग्राफ बनाए د دغه مقدارو د پاره یو مقدار A دی یو B دی د دې لپاره ګرافونه جوړ کی और शनाख्त करे कि दी हुई مقداروں में تناسب راست है یا معکوس دوه دانې مقدارونه راکړي دي یعنې دوه ټیبل دي یو مقدار په یوه ټیبل کې دی یو په بل کې دی یو ټیبل A دی یو B دی په دې کې زموږ سره دوه مقدارونه دي د دې وایي تی شناخت وکړي چې آیا دا راست تناسب دی که معکوس دی او دا تی پر ګراف باندې پیش کړي د دې څخه مخکې به زه وار ګراف در سمجاو کوم چې ګراف زموږ لپاره یو نوی سبق دی دا څه ته وایي موږ په د میتس په دنیا کې ګراف په ډېرو ځایو کې استعمالو دا ګراف چې دی دا په اصل کې د دوو محورو مجموعه ده یو محور چې دی دا رقم په دا افقي شکل کې دی و دې ته موږ اکس محور وایو د دا اکس محور دا مابین چې دی دا 0 دی 0 دی دې ته مبدا وایي او راسته طرف ته به دا ګرد جمع توري و چپه طرف ته به د اکس هغې ماینس بیا د دې لوړه خواته چې وګورو راسي لیکه پر دې باندې پرته ده دا راسي لیکه ته موږ وایي محور د وای مابین چې دی دا 0 دی مبدا چې لوړ موږ ځو دا پازیټیو سي مثبت به سي قیمت د وای هغې چې لاندې راځو دا دې ته موږ ماینس وایو یعنې د دې صدا معلومه شوه چې ګراف چې دی دا د دوو لینو یا د دوو محورو سره یو میدان جوړ شوی دی چې پر څلور ربع باندې مشتمل دی یوه ربع دا سوه یوه دا سوه یوه دا سوه یوه دا سوه اوس به موږ بیا سوال ته ګورو که موږ پر دا ګراف باندې یو عدد یا یو قیمت ایښو وي هغه ته به موږ ګورو په هغه کې به دی د جوړو په شکل کې راځي او په جوړه کې به اول توری اکس وي دویم به وای دا د دواړو خواو سره کللی شي د اکس مثلا زموږ سره دا د اکس توری دي دا د وای قیمتونه یا توری دي اوس که موږ دا یوه جوړه دا سوه یوه جوړه دا ده یوه جوړه دا ده یوه دا ده یوه دا ده 5 جوړېږي موږ به پر ګراف باندې یوه جوړه ایږدو یو توری پر ګراف باندې نه ایښودل کېږي ځکه که ته یو ټکی پر دا ځای کاږې دا په اصل کې د دوو محورو مجموعه ده د دوو پیر یا جوړو دا مجموعه ده که زه دلته ډاټ پر دا ځای باندې مثلا ولګوم دا و دې خواته د اکس محور خواته هم تللی دی دا ډاټ و لوړ خواته هم تللی دی نو د دې څخه دا معلومه شوه چې پر ګراف باندې ته یو ټکی ایږدې دا ټکی چې دی دا په اصل کې د دوو عددو چې موږ یوه جوړه ورته وایي یو به د اکس سره تعلق لري یو د وای سره دا د دې مجموعه ده نو اوس به موږ دا تویر په کوم بنیاد باندې ایږدو د دې څخه مخکې یو شی به دا هم یاد ساتو دغه اکس ته به ګورو که دا چیرې اکس قیمت زموږ سره مثبت دا به مکمل موږ د اکس محور وراسته طرف ته شو کوو ایږدو به که په دې اکس کې ماینس توری راغلی دا به موږ چپه طرف ته بیا ایږدو بیا دا د وای تور ته وګورو که د وای دا مثبت توری و بیا به لوړ موږ ځو د ګراف په لوړه خوا باندې که ماینس توری و یا منفي توری و دا به موږ د وای په لاندې خوا باندې ځو دا څو بنیادي خبرې وې د ګراف مطابق چې ما در وښولې د دې څخه مخکې چې موږ دا شی معلوم کړو اوس پر دا ګرافو باندې موږ دوه رقمه تناسب ایښولی سو دا هم راست راکړلی سي هم معکوس راکړلی سي دویم وایي ته شناخت وکړه چې آیا دا راسمه تناسب دی که معکوس تناسب دی دا یوه نکته یاد ساتي که موږ راست تناسب پر ګراف باندې ایښوی د هغه به همیشه جواب چې هغه به خط مستقیم مثلا زه اوس دلته مثال کاږم دا دې ته خط وایي دا خط مستقیم دی دا خط مستقیم چې دی دا به خامخا مبدا ټچي چې موږ ودې ته دا مبدا وایي یا به خامخا په دې محورو کې یو محور ټچوي نو راست تناسب چې دی په تناسب چې پر ګراف یې پیښو دا هغه تناسب دی چې هغه به خط مستقیم او دا به د مبدا څخه تېرېږي مبدا معنا د دې د مرکز 0 دی د دې څخه به د دې ابتدا کېږي دا یو ټکی به یاد ساتو دویم ټکی دا دی که موږ معکوس تناسب غواړو چې پر ګراف باندې کښېږدو دا معکوس تناسب پهچان دا دی چې هغه به خط چې دی هغه به مستقیم نه وي بلکې هغه به کوږ او هغه به د یوې مبدا سره هم نه ټچېږي د هغه خط چې دی هغه به خمدار معنا دا رقم به کوږ یا به دا رقم کوږ خو یو محور به هم دا نه ټچي نه به دا 0 ټچي نه به دا وای ټچي نه به دا اکس ټچي دا هغه ټکي دي چې د ګراف شو کېدو څخه مخکې زموږ په ذهن کې بیا زموږ په مکمله سبقه سره خلاصېږي اوس زموږ سره یو مقدار A دی یو B دی مقدار A به موږ څنګه پر ګراف باندې ایږدو
اوس راځو اول د جوړې په شکل کې دي دا 0 دی. زه به دې دلته دې جوړې کړم. یوه جوړه دا سو، بل 1 او 2 دی. اول به زه د x توري کاږم. بل 2 او 4 دی. بله جوړه چې د هغه 3 او 6 دی. بله جوړه چې د هغه 4 او 8 دی. زموږ سره 1 2 3 4 5 د دې ټیبل سره ما 15 دانې جوړې کړلې. دا زموږ دپاره اساني ده چې بیا د ډېرو طلباو اساتذو په دې باندې سر خلاص. اوس اول دا x دی، د اول توری به x او دا دویم به y. دا در اخر پر دا ترتیب دی. اوس که x 0 سي، دا خو دا مرکز دی، مبدا ده، y هم دی، نو د دواړو ټکي چې دی هغه دا دی. موږ به پر دا ځای باندې دا اوله جوړه ایږدو. دویم جوړې له راځو. دا 1 معنا x دی. x به موږ یو قدم ځو، دا جمع دی، د جمع او خواته دلته به یو قدم راسو. او دا y چې دی دا جمع 2 دی، 2 قدمه به ځو، دا موږ لوړ ځو جمع، که منفي و بیا به لاندې ځو. 1 2 دا به دلته پر دا ځای باندې دا ټکي کښېږدو. بیا دلته دا اول چې دی دا x دی 2، y چې دی هغه 4 دی. زه به y 2 قدمه ځم د x په خوا جمع، نو جمع راسته طرف ځو. 1 2 2 قدمه سو، y 4 قدمه دی، لوړ به ځو. 1 2 3 4 دا به موږ پر دا ځای باندې دا ټکي کښېږدو. بیا دا x 3 دی، دا y چې دی دا 6 دی. 3 قدمه به د x جمع په خوا ځو، دا 3 قدمه سو. 6 به موږ لوړ ځو. 6 دا دی، موږ به دلته راسو پر دا ځای باندې به دا ټکي کښېږدو. یعنې د دې خواڅه چې ورته وګورو د x د خواڅه موږ 3 قدمه تللي یو، د y د خواڅه لوړ 6 تللي یو. دا 4 بیا x دی او دا 8 چې دی دا بیا y دی. اوس به د جمع x په خوا باندې به موږ راسته طرف ته 4 قدمه ځو. 1 2 3 4 4 قدمه سو. اوس به موږ لوړ 8 قدمه ځو. دا زموږ سره 8 دی، دلته 4 او دا 8 دی. د چې موږ ته کوم قیمتونه راکړي ول هغه قیمتونه موږ پر دې ځای باندې کښېښول. اوس به موږ دا خط چې دی دا هره جوړه به دا بل سره میلاوو. مثلا دا به زه د دې ځای دا جوړه را شروع کړم تر دا ځای پورې. دا خط چې موږ وګورو دا خط چې دی دا مستقیم دی. نو که پر ګراف باندې مخکې مو وویل که کوم خط مستقیم ولو او دې مبدا ټچول، نو د دې سره دا علامت د دې پیچان او علامت بیا دا دی چې دا زموږ سره راست تناسب دی. یعنې دا د تناسب راست قسم دی. دې ته موږ وکاږو راست تناسب و دې ته موږ ډایرکټ پراپرشن وایو. دا د دې اول ټیبل یا د اول مقدار دا طریقې کار. دا ډېر اسانه دی، خالي موږ په قاعده او په اصول باندې سره خلاص. د دې یو شی یاد ساتئ، دا جوړې چرڅونه زیاته هغونه دا پر مخ باندې هغه رقم پر ګراف باندې پیښولی سي. دا د دې اوله طریقه ول. په دې کې یو ټکی دا هم کولی سو چې دلته موږ ودې اړې ورته خپلې جوړې وکاږو. هغه جوړې موږ دلته هم لیکلی سو. اوس به دې ته زه 0 او 0 کاږم. بیا دومه جوړه دې ته 1 او 2 کاږم. بیا درېمه جوړه دې ته 2 او 4 کاږم. بیا زموږ سره څلورمه جوړه ده هغه 3 او 6 دی، دا کښلی سو. بیا پنځمه جوړه ده 4 او 8 لیکلی سو. دا د مکمله ګراف د شو کېدو یا د دې د حل کېدو طریقه ده. خو یو شی په دې کې دا ما نه وکړي، په هغه باندې شاید ستې سر نه خلاصوي یا ستې په ذهن کې پر ګراف باندې 4 روبې دي. دا اوس زموږ سره په دغه x او y په جمع خوا کې دواړه طرفونه چې موږ استعمال کړل، دغه ماینس او دا ماینس موږ ولې نه کوي استعمال په ګراف کې. دا هغه وخت استعمالیږي که دلته زموږ سره منفي توري راغلي ول. نه په x کې منفي عدد سته، نه په وای کې سته. که په x کې منفي راغلی وي په دې خوا به کلی، که په وای کې وی لاندې طرف ته موږ کللی، نو ځکه دا خوا موږ نه کوي استعمال. دا د اول حصې جواب ولو. اوس راځو دویم مقدار له. په دویم مقدار کې به ګورو دا دلته x قیمتونه دي، دا د وای دي. زه به دا اوله پیره جوړې کړم. دا 1 او 12 سو، دا 2 او 6 سو، دا 3 او 4 سو، دا 4 او 3 سو، دا 6 او 2 سو، دا 12 او 1 سو. اوس د دې ټیبل سره ما 6 جوړې کړلې. دا جوړې ځکه جوړوم چې دا زموږ دپاره بیا اساني ده، موږ دا اسانه پر دې باندې ښوولی سو. اوس د دې ګراف هغه د یوې حصې ما نه دي لیکلي. د x منفي خوا مې نه ده لیکلې، د y دا مې نه ده لیکلې. یعنې دلته د x و دې خوا ته خو دا زموږ د x محور دی، دا زموږ سره x محور سو. د دې x محور دا خوا ما نه ده لیکلې ځکه هغه منفي ده، زموږ سره د هغه ضرورت نشته. دلته په دې ټیبل کې د x په ځای کې د منفي عدد زموږ سره نشته. دا زموږ سره y محور دی. د دې لاندې خوا ما نه ده لیکلې د y هغه، ځکه زموږ سره په مکمله ټیبل کې د y قیمت ماینس یا منفي نه دی راغلی، نو ځکه دا خوا موږ نه کاږو. اوس به اول موږ اوله جوړه پیښوو. اول خو x، اوس به د x خوا ته یو قدم ځو ځکه x 1 دی او 12 y دی. زه به لوړ په دغه لار باندې دغه سده پر دا لکیر باندې دغه سده دې خوا ته در y پرې راسو. اوس دا اول ټکی و، یعنې د اول جوړې یو ټکی سو. بیا به موږ د x په خوا 2 قدمه ځو، دا 2 سو. بیا به موږ د y په خوا باندې 6 قدمه ځو، یعنې پر دې خوا باندې چې موږ دغه سده ده لیکه را شروع کړو، دا پر دا زمین دلته ومښلېږي.
دریم چې زموږ سره کومه جوړه ده د ایکس په خوا به 3 قدمه ځو د وای په خوا به 4 ځو دا وای دی دلته دا 3 دی بیا زموږ سره څلورمه جوړه ده د ایکس په خوا به موږ 4 قدمه ځو د وای په خوا به موږ بیا 3 قدمه ځو یعنې دا 4 او دا 3 قدمه بیا پنځمه جوړه ده د ایکس په خوا به 6 قدمه ځو د وای په خوا باندې به لوړ بیا موږ 2 قدمه ځو و شپږمه جوړه د ایکس به موږ 12 قدمه ځو که اول قیمت چې دی هغه د ایکس دی دلته به راسو دا 12 لیکن د وای په خوا به 1 قدم صرف پورته کېږو هغه 1 قدم چې دی دا دی دا جوړې دا به زه یو د بل سره میلاو کړم دا جوړه به موږ د دې سره میلاو کړو بیا به دا د دې سره میلاو کړو بیا به دا جوړه د دې سره میلاو کړو دا بیا د دې سره میلاو کړو او دا جوړه به د دې سره میلاو کړو اوس که موږ و دې ګراف ته وګورو دا ګراف چې دی دا په اصل کې خو دا شکل سو اوس که زه دا رقم وکاږم دا رقم سو یعنې پر ګراف باندې د دې دا صورت سو که موږ و دې ته وګورو چې دا کوم تناسب دی آیا دا راست دی که معکوس دی د دې څه مخکې موږ ویلي وو چې د معکوس تناسب علامت چش دی موږ دلته د دې ته اشاره کړې وله چې د دې چې کومه خط دی هغه به مستقیم نه وي خمدار به وي کوږ به وي او دا یو محور هم نه ټچي اوس که زه و دې دغه ته وګورم و دې خط ته دا خط چې دی دا بالکل مستقیم نه دی دا خمدار دی اوس و دې ته وګورو دا بالکل خمدار دی او دا یو محور هم نه دی ټچ کړی نه دا ایکس محور ټچ کړی دی نه دا وای محور ټچ کړی دی نه مبتدا ټچ کړی دی د دې دوه خواړو خو دلته ذکر ګس سته نه ولې ځکه په دې ټیبل کې منفي عدد نشته اوس نه دلته دا ټچ سوی دی دا محور نه مبتدا ټچ سوی ده نه دلته د وای محور ټچ سوی دی او دا خط چې دی دا مستقیم نه دی دا خمدار دی نو دې ته بیا موږ معکوس تناسب وایو دې ته بیا موږ معکوس تناسب وایو دا ډاټ او ټکی او نقطه چې موږ لیکلي وو د دې جوړه 1 او 12 دا وجه ټیک ته وکاږو د دې هغې 2 او 4 د دې دا 3 او 4 ځکه په جوړه کې اول عدد د ایکس دی دا 3 او 4 سو دا بیا 4 او 3 سو دا بیا 6 او 2 سو دا 12 او 1 سو اوس دا ګراف چې دا کومې نقطې ولې یا پوینټونه وه د هرې نقطې خپله پیر او جوړه موږ د دې سره ولیکل دا سوال په ډېره توجه باندې واوري په دې اصولو باندې سر خلاص کړي د دې قاعدې او اصول نوټ کړي په امتحان کې د دې سره ریلیټډ یا د دې سره متعلق تی ته نور سوالونه راځي جوړې به بدلې کړي ټیبل به بدل کړي نو که ستی قانون او اصول زده و یا د ګراف چې کوم اصول موږ ویلي وو هغه زده ول بیا خو زموږ دپاره ډېره اساني ده کاغذ موږ نه وی زده بیا زموږ دپاره په سوال کې مسله جوړېدلی شي دا سوال نمبر 8 د دې ثبات کې بیا نور سوالونه وایي